د بیت الله شریف دغه بوټو په دې کې کاڼي لګېدلې دي. د دغې کاڼي نوم دی حجر اسود. د حجر معنا کاڼي او د اسود معنا تک تور. نو حجر اسود معنا تک تور کاڼي. دغه کاڼي دا جنتی کاڼي دي. دا د جنت نه الله رالیږلي دي او کوم وخت چې الله رالیږلي وو نو دا تک سپین او د دې سپینوالي د شعور کوي د سپینوالي نه هم زیات د بني آدمو د ګناهونو راښکلو سره دا تور. حدیث کی راځي نزل الحجر الاسود من الجنة وكان أشد بياضا من اللبن فسودته خطايا بني آدم. راغلی دی را نازل شوی دی حجر اسود د جنت نه نو دا تور کړی دی خطایا بني آدم د آدم د اولاد ګناهونو. دا کاڼي چې کوم وخت الله رالیږلی وو چې کوم وخت الله رالیږلی وو دا یو کاڼي دا یو کاڼي. بیا مختلف حادثات راغلي دي. هغه حادثاتو کې دا کاڼي مات شوی را مات شوی دی. موجوده وخت کې دا یو کاڼي نه دی. د دې اووه اته ټوکرې دي. اووه اته ټوکرې دي او په ټولو کې چې کومه غټه ټوکره ده هغه د کجوري د غټې دانې عمره ده. د کجوري د غټې دانې عمره ده. دغه ګور کې یو غټه تیږه لګېدلې او بیا هغه تیږه هم توره ده. هغه تیږه هم توره ده خو یو ټولې تیږه د حجر اسود نه وایي. په دې غټه توره تیږه کې بیا د حجر اسود دا ټوکرې داسې چسپان شوي فټ شوي دي لکه د چپسو هغه واړه واړه کاڼي چې په فرش کې لګېدلي دي. نو چې کوم وخت کې یو مسلمان ته الله موقع ورکړي او دې د حجر اسود اور مخامخ شي او نظر دې ولګي نو بیا خود به خود د احساس وشي هغه ټولې ته ښکاره شي او بیا د هغه غټې تورې تیږې نه ډېر چاپېره د سپینو زرو خور راتاو شوی دی. نو اول د سپینو زرو جوړ کړل شوی هموار خور دی. د هغې په منځ کې بیا توره غټه تیږه ده او بیا په هغه تیږه کې دا وړې وړې ټوکرې دي. دغه وړې وړې ټوکرو ته ویل کېږي حجر اسود. د بیت الله شریف د دغې دیوال نه 100 میټر یا تقریبا 1.5 میټر دې اړخ ده د بیت الله شریف دروازه ده. نو د هغه بوټ نه
د بیت الله شریف د دروازې د دې دوسلې پورې چې کوم دیوال دی د بیت الله شریف د دغې ځای نوم دی ملتزم. د دې ځای نوم دی ملتزم. نو ملتزم د بیت الله شریف د دیوال دی خاصی ټوکلې ته وایي